دا خلک به د یهودو پسې داسې ور رواني. د الله پیغمبر فرمایلی دي 1400 کاله مخکې د الله پیغمبر فرمایلی دي که د یهودو نه یو کس علی الاعلان او جهرن پرانا روز خپل مور ته راځي او زنا ور سره کوي نو دا مسلمان به هم د خپل مور سره دا کار کوي چې د یهودو اتباع وکړي. دا خو مونږ څه خپه کیږو چې دا وختانه د یهودو پسان شو او دا نقل و حرکت د یهودو پشان شو او دا خبرې د يهودانو پشان د شروع کړي او دا خوراکونه د يهودو پشان د شروع کړل او دا متیاز په ولاړ د يهودو پشان دا مونږه څه خپه کیږو دا وړي خبرې دی ښه يهودي چاته ویل کېږي دا چې کوم اسرائیل دی زبې مخالفت کوم نو الله پیغمبر ته چا وی چې تاسو د محرم روزې نیسئ یو روزه دا خدا ظالمانو یو روزه نیسي او دا د موسی علیه السلام د وجنه یو روزه نیسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به آینده کال به بیا زد ونی سما چې دوی یو نیسي زه بیا یو نیسم ځکه زه د دوی مخالفت کوم هر کار کې تابعداري نه کوم زه د خپل امت ذهن جوړوم چې د دوی مخالفت وکړي تاسو زما په خبره ورسېږئ چې زه څه ویل غواړم الفاظ به ارڅنګي